سورہ سعد آیت نمبر 30 سورہ سعد آیت نمبر 30 رکوع 12 صفحہ نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ صدق اللہ العظیم سورہ سعد آیت نمبر 30 12 رکوع 23 سپارہ پدی آیت کے آیتونو کے دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا دو واقعو ذکر دے پہلنے خبر ادا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا حضرت داود علیہ السلام زویو دا داود علیہ السلام نول الزامنو او حضرت سلیمان علیہ السلام دا بکی بالکل کشری زویو نو عجیب اتفاق دا شوی دے چه پلار سره هم نبوتو او زوی سره هم نبوتو او دا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی د فیصله قوت ډیر زیات خپل ورکړو پلار به ناستو او د پلار په مخ کې به خپل فیصله کولی متا ستو ویلو چې صحیح فیصله کول د الله تعالی نعمت وی انسان سره بعض اوقات غټ عالمان وی هغه سره په فیصلو باندې پویږي نه او بعض اوقات یو وړو کې شانتي دکانداري داسې فیصله وو چې بالکل سړی حیران کی نو دا صفت په سليمان علیه السلام کې د پلار په مخ کې به غټه فیصله به کول پلار به ډیر زیات خوشالي دلو سليمان علیه السلام سره یو نبوت چې کله پلار وفات شو داوود علیه السلام نو د پلار هغه مشری مت پاتې شو دوی مت الله تعالی بادشاہي غټه ورکلا دریم به فیصله به ډیر اعلی کولی سلورم دا اسونه به ډیر زیات ساتل پدې آیاتونو کې د اسونو ذکر دی قیمتی اسونه به ساتل شوقیه او دا به د الله تعالی د پر په جهاد کې استعمالولې کتابونه کې راځي الصافنات دغه کم دی د یو اس ذکر دی چې هغه ته ویل کېږي صافنات ودا هغه یو اسبو چې د وجه کم دی خپل وزن په درې خپو باندې چتولو او دا سلوره مخ په ودا به اسداسي د سټایل د پاره کم دی په ځمکه باندې کېدله نو ودا چې کم دی د قیمتي او د نسلی د اسونو د نخوي چې هغه د خپل وزن په دریخ په باندې اوچتي نو سليمان علیه السلام په استبل کې ودا غشانته اسونه بوا یو ځل چې کم دی داسې استبل تر دن نشو د اسونو به چرته ولاړو دي ته استبل ویل کیږي او د دې اسونه معاونت کوله چاله کم دے پسرونو باندې لاس والو د چای ته کم دے خپې کتلې دی دوران کې په سليمان عليه السلام باندې نور پریوتل او د نمونز لاړلو نو چې کله پته وته لګیدله چې دا غو کم دے د الله تعالی ذکر رانه لاړلو موز رانه لاړلو نو بیا چې کم دے आवाज وکړي ودا د اسونه ماته واپس راولې اول چې کم دی د اسونو معاونت کوله معاینه او پدې کې د نمونز بتنه لاړلو چې په دوته لګیدل چې یاره موز رانه لاړلو نو به دوباره आवाज وکړو ویره وی د اسونو راته واپس راولې او بیا د اصل چې کم دی په دې 60 باندې په خپل باندې لاس وهل شروع کړ وی کچرته ز دې سره محبت کوم نو دا دې د پاره کوم چې دا د الله تعالی په جهاد کې به استعماليږي مانه سید د الله تعالی منځ نه قضا شولو خودی د پاره مدي سره محبت کولو چې دا بچ کم دی میدان جهاد کې استعماليږي نو لہذا زما د اعمال او دولت هم د چا دی د الله تعالی د دې واقعي نتیجه دا روز مخه ته چې یو انسان په خپل مال او دولت باندې غرور نه کوي بلکې دی په دې مال او دولت باندې د الله تعالی سره ادا کوي شکریا به ادا کوي او دا قول چې کم دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی اس په دې مسله باندې پوه شئ چې کله وته احساس وشو چې موږ نه قضا شو نو تکبر نه دی کړي الټه په دې مال باندې د الله تعالی شکر ادا کړي چې یا الله موږ قرآن لاړو
خو ګوره دا اسونه ستا دپاره په میدان جهاد کې استعمالیږي. او دا قول د چا دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. دویم چې کوم دی یو عالم تیر شوی د هغه نوم دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه. هغه وایي دویم قول پکې دا دی کله سلیمان علیه السلام د دې اسونو معاینه وکړه، وی چې کله د دې معاینې نه فارغ شو نو نور پرېوتی و. چا ورته ویل چې صاحب تا نه خو مونځ قضا شولو، ډېر زیات خفه شو. نو وی اواز یې وکړ چې دا ټول اسونه ما ته راولې، او وی تلوار یې راواغستلو. په دغه تلوار باندې چې کوم دی د اس دا سټ او د اس د خپې چې کوم دی ماتول وي دا ټول اسونه داسې حلال کړل. یو قول پکې دا دی. او دا خبره به کوله چې د دې مال او دولت د وجې چې کوم دی زمانه مونځ قضا شوی دی. بهر حال صحیح قول چې کوم دی علماء لیکي چې هغه د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی. او نتیجه به دغه راځي چې تاسو ته بار بار ویم انسان سره چې مال او دولت راشي نو دی به څه به نه کوي؟ کبر به نه کوي، بلکې په دې باندې به د الله تعالی شکریا ادا کوي چې یا الله ستا شکر دی دا مال او دولت تا ما دپاره راکړی دی. نو په دې کې هم د دې انبیاء کرامو ذکر دی. ووهبنا لداود سلیمان، او ورکړو مونږه داود علیه السلام ته سلیمان علیه السلام. ما تاسو ته ویل د حضرت داود علیه السلام 19 زامنو، او کشري زوی پکې څوک دی؟ سلیمان علیه السلام. نو الله کی طرف ته اشاره وکړه نعم العبد صدیق خبندو دا سلیمان علیه السلام. انه اواب بشک هغه رجوع کوونکی و. رجوع نه دا مراد چې د الله طرف ته به همیشه رجوع کوله. اذ عرض علیه هر کله چې پیش کړی شول په سلیمان علیه السلام باندې بالعشی په ماښام په وخت کې الصافنات اصل اسنا الجیا تیز رفتارو. فقال نو سلیمان علیه السلام او فرمایل انی احببت حب الخیر بشک ما خوښ کړیو د مال محبت عن ذکر ربی د خپل رب په یاد باندې حتی توارت تر دې چې پټ شونور بالحجاب په پرده کې ردوها علی نردوها واپس کړئ ماته دا اسونه علی ماته. فتوفق پس سلیمان علیه السلام شروع کړله مسحا پلا سره سولو سره بالسوق داغي په پندو باندې والاعناق او داغي په سټونو باندې. سلیمان علیه السلام مسح ویل کیږي لاس وهل، او دا سه لاس به شروع کړو او د الله شکر ادا کولو چې یا الله ګ چرتمان مونږ لاړلې. نو دا دې د پاره تلې دی چې دا اسونه ستا د پاره د میدان جهاد د پاره تیاروم. نو بیا ولا په سټ باندې ملا سوالو په خپو باندې متلا سوالو. او دویم قول پکې دا دی چې په تلوار سره هغه ټول هغه ذبح کړل. الله دې په دې درس مونږ ته د عمل توفیق را نصیب